بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ام پی نیوز ډاټ پی کې ګرانو قدردانو کتونکو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د خپل سټوډیو نه مخاطب یم. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې ام پی نیوز همیشه دغه کوشش کوي چې نوی ټیلنټ مخکې راوړي او په دې خپل سکرین باندې تاسو ته د هغو هغه ټیلنټ وړاندې کړي. په دغه سلسله کې تاسو به زموږ نننۍ میلمه لیدلي چې مختلف دوه درې پروګرامونه هم زموږ سره کړي. په ډاکټر خان مشهور دی چونکې زیات پوهه نه لري په شاعرۍ کې، خو بیا هم خپل کوشش یې جاري دی چې د خپلې پښتنې ژبې دپاره، د پښتو ژبې دپاره او د دې خاورې دپاره په څه نه څه شکل کې خدمت وکړي. نو ډاکټر خان را سره نن ناست دی او د ده نه به مزاحیه او یو څو شعرونه اورو او ستاسو سره به یې شریکو. ډاکټر خان په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم. موږ تاسو ته هرکلی وایو. الله مو خوشحاله کړي. تاسو موږ ته هرکلی وایي. الله مو ښه ساتئ. تاسو موږ له دونه ټیم راکړو او بس الله مو ښه ساته. ډېره مهرباني. ډاکټر خان، مخ په وړاندې به خپل پروګرام بیا یو زموږ سره دي یو دوه پروګرامونه مخکې هم کړي دي. دا راته ووایه چې سن 90 څه دې لیکلي دي او که نه؟ نو نوي خو مې یو دوه درې شعرونه کړي دي. مې خیر تاسو زما سره چې پروګرام کې نو زما مینوالو ته به کامیډي پني کم چې د خندا شاعري نو هغه به دا اوس زموږ د کتونکو سره شریکه کړي، ځکه چې زموږ کتونکي انتظار کوي چې ستا دا پني شاعري واوري. نو مذاقیه ورته خیر دی او دغه وکړو چې زه چې زو سړیا په چکر پسې ړنده شوم سیل نه مدین ته ځو. زه چې زو سړیا په چکر پسې ړنده شوم سیل نه مدین ته ځو او ډېره غریبي د دې خرچو ته به جوړ نه شم او مه کوه مستې ښځې. وایي زړه ازادول غواړم مستي نشته په سیل کې اخته یم په جیل کې. وایي جیل نه دی جنت دی ښځې وایه ولې جاړې تو او څه شی مانه غواړې تو. وایي امزولې مې مزې کوي زه په کور باندې بندي یم. امزولې مې مزې کوي امزولې مې مزې کوي زه په کور باندې بندي یم. وایي کمه په تندي یم. وایي مه کوه مستي ښځې په کور کې څه پیسې نشته او لاس کې مې سنده نشته. وایي هر څه چې کوي سړیه وایي مالی چا نه قرض کا قبول مې دغه قرض کا. وایي قرض کا څوک راکړي خو اخر به یې ورکم ښځې او څه کې به یې ګټم ښځې. وایي هر څه چې کوي سړیه خپل ځان به نه هر ساتي ما به برابر ساتي. وایي څه درته کم شوي دي په خېټه ښه مړی تو وایي سمه بوساړی تو. وایي څه درته کم شوي دي په خېټه ښه مړی تو سمه بوساړی تو. وایي ستا په کور کې څه دي تو خو کور پاکې د ورږې نه وایي مړه دې کړم د ولږې نه. وایي ولږه تنده نشته دی دا خوله درله ماتوم ښځې او بله پتا کوم ښځې. وایي ولږه تنده نشته دی دا خوله درله ماتوم ښځې او بله پتا کوم ښځې. وایي بله په څوک در نه کېدا زو داسې سپېره یم او ستا په کور ډېره یم. وایي ستا په شان سپېرې به ستا په شان سپېرې خو به زورا ولمه لس ښځې او شور مه کړه بس ښځې. نو وایي زه چې زو سړیه د مزې بابا دلبار ته او جاړي ماشومان زما. وایي یا ښځې وزګار نه یم وګوره دې کار ته او لږې نوکران زما. ډېر زبردست. دا راته ووایه دا تاسې کومه شاعري لیکلې ده دا دې د خپل کور والا سره په کور کې شعر نو تو ورته دا وایې که نه؟ نه دا خو بس مذاقیه شعرنګ وایي چې د عوام هم خوشحاله وي او تاسو هم خوشحاله یو بس. صحیح ده. ډېر ښکلی. ډېر ګرانو کتونکو، د ډاکټر خان شاعري خو ما تاسو ته د پروګرام په وړاندې سر کې ووایي چې داسې زیاته پوهه نه لري، خو صرف زموږ کوشش همیشه دغه چې خپل کتونکي وخنده او هغوی لږ خوشحاله شي. نو ډاکټر خان اخرنی شعر راته ما ته هم او زموږ چې څومره د ام پی نیوز کتونکي دي هغو ته ډالۍ که نو چې بیا د خپله خپرونه راغونډه کړو. شعر ورته دا ډالۍ کوم چې په مینو کول ظلم ستا دستور دی. واه په مینو کول ظلم ستا دستور دی او داسې کړی مې جانانه څه قصور دی. واه په مینو کول ظلم ستا دستور دی داسې کړی مې جانانه څه قصور دی او زه خو هم د خدای بنده یم ستا په شانتي. زه خو هم د خدای بنده یم ستا په شانتي خو حیران یم تا کې څومره تکبر دی. زه خو هم د خدای بنده یم ستا په شانتي خو حیران یم تا کې څومره تکبر دی. که یو ځل په مینه ستا ما ته نظر شي
که یو ځل په مینه ستا ماته نظر شي بیا دې مړ شم زما دغه تصور دی او که مین نه وي یک چا نه پېژندلي اوس ډاکټر صاحب ارزي کې مشهور دی دا اخیره شعر یو پیره بیا ووایه وایي که مین نه وي یک چا نه پېژندلي او اوس ډاکټر صاحب ارزي کې مشهور دی بیا وایي لاسونه یې ګریوان ته رسېدل وایي لاسونه یې ګریوان ته رسېدل وایي غریب سکې هغه خان ته رسېدل وایي لاسونه یې ګریوان ته رسېدل یو غریب سکې هغه خان ته رسېدل وایي نیمه شپه و چې حیران حیران ولاړم وایي هغه ستوري تر اسمان ته رسېدل وایي نیمه شپه وه چې حیران حیران ولاړم هغه ستوري تر اسمان ته رسېدل او دا خو ژبه ده چې هر قسم تاویږي دا خو ژبه ده چې هر قسم تاویږي هر خبره سود او زیان ته رسېدل نو ډاکټر خان صاحب ډاکټر خان خدای کو تو به لیونی شي ډاکټر خان خدای کو ته به لیونی شي ډاکټر خان خدای کو تو به لیونی شي چې شعرونه دي جانان ته رسېدل ډېره ډېره مهرباني ګرانو کتونکو دا و ډاکټر خان چې یو څو شعرونه یې تاسو واورېدل کوشش به کوو چې دغسې څه خوندور پروګرامونه راوړو او ستاسو مخې ته کېږدو تر یو بل پروګرام پورې خپل روح شهاب له اجازت ورکوي د الله په امان